نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه را نو دا وظیفه د الله الصمد وظیفه را یاد ساتئ چې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه با خپل مریدانو ته د الله الصمد وظیفه ورکوله چې څونه مشکلات به دوی ته رالل څونه پریشانۍ به ورته رالې څومره تکالیف به ورته رالل که چېرته را چا به څه حاجت و را چا به څه مشکل و څه مسله به وه دوی به د دې لپاره د الله الصمد وظیفه ورکوله دغه رنګه فرمایي مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به خپلو شاګردانو ته دا وظیفه ورکوله دغه رنګه امام شاه ولی الله رحمه الله و د الله الصمد وظیفه خپلو شاګردانو ته او دغه رنګه څومره چې د هغه متعلقین خلک وو دې ټولو له به د الله الصمد وظیفه ورکوله نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د الله الصمد وظیفه ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاک هم خوشاله آباد او تر تازه ساته محترم نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه د الله الصمد وظیفه ده یاد ساتئ چې الله الصمد د سورة الاخلاص خلاصه ده او سورة الاخلاص کې چې سم دی دا ټول محترمه په الله الصمد کې الله پاک راګیر کړی دی یاد ساتئ چې الله الصمد چې کوم وظیفه ده دا ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته زبردست واغله وظیفه ده یاد ساتئ محترمو رچا کو داسې حاجت وي ناممکن حاجت وي او د انسان د حاجتونه پوره کیږي نه نو د الله الصمد د وظیفه کې ان شاء الله العزیز په یو څو ورځې کې ول الله پاک ټول حاجتونه دا پوره کیږي اچھا کو محترمو د کاروبار مسله وي د کاروبار لپاره د الله الصمد د وظیفه کې ان شاء الله العزیز الله پاک ول بهترین ځکه کاروبار بولور کې دغه رنګ محترمو کو چا د نوکری مسله وي څومره چې ډاکومنټس دي هر څو سره ډېری تیار دي هر څه برابر دی ولیکن محترمو په قسمت کې نشته دی یا دغه رنګي تقدیر کې نشته یا پکې شته خو د پویږي نه مطلب دا چې د الله الصمد د وظیفه دیو کې ان شاء الله العزیز الله پاک بوله کل ځای کې نوکری ورکي قسمت لیکل او نه لیکل د محترمو د الله پاک کار دی الله پاک کو پر لیکل کړي چې دې سړي قسمت ودا سوي الله پاک محترمو زمونږ استادو د قسمت دا بدلول شي نو کومنګ وګورو الله الصمد دا سه وظیفه را چې دا محترمو د انسان تقدیر بدلای لومبه راځو موږ د الله الصمد چې کوم میننګ دی هغه دا سره الله الصمد الله بے پروا دی الله بے نیاز دی الله رچا پروا نه کوي مطلب دا چې پروا نه کوي نه پلار شته چې دا پروا کوي نه زوی شته چې دا پروا کوي نه رشتہ دار شته دا پروا کوي دا غرنګ الله پاک د چا محتاج دی نه چې کم سړی دا وظیفه کوي نو دا وظیفه محترمو وظیفه کې کمال دار چې د کې صفتی نوم د الله پاک صمد دی او دا غرنګ کمال پکې دار چې الله پاک رچا د حاجت نشته دی نو کم سړی دا وظیفه کوي د انسان حاجت محترمو چاته وینو الله پاک به مالدار کی نو کو کاروبار حواله سم خبره کو نو ان شاء الله العزیز الله پاک بول کاروبار ورکی د نوکری خبره کو نو الله پاک بول نوکری ورکی دغه رنګ محترمو الله پاک به انسان ډیر زیات مالدار کی او سم به پروا کی زکه چې په دې لپس کې د بے پروايي معنا محترمو دا پرتا نو الله الصمد دومره پاورفل وظیفه را کو چاته ډیر زیات مشکلات دي کو چاته ډیر زیات حاجات وي الله پاک به انسان ټول حاجتونه ټول مشکلات هر څه او سونه چې پریشانی دا وخت نکی کله کلون نه داسې ساسو حاجت وي داسې مشکل وي چې دا پوره کیږي نه ان شاء الله العزیز الله الصمد په دې وظیفه په برکت باندې الله پاک
ستاسو ټول حاجات ټول پریشانې دا به ختم کی یاد ساتئ محترم کوم دا وظیفه شروع کو د رشتې لپاره شروع کو نو الله پاک به موږ له د الله الصمد په بدل کې بهترین رشتہ محترم دارا کی کو د لکانو رشتې نکیږي د غرنګ د جنکو رشتې نکیږي د غرنګ سمره چې خزیناستوي په کور کې سمره چې سړی دا سوي چاغي رشتہ غواړي نو الله الصمد وظیفه شروع کی ان شاء الله العزیز حل کوا ورتمینت محترم شروع کی کچرت محبوب و سار سمندر پار وی دو سمندرون او خوین بیوم ان شاء الله العزیز الله پاک بل دوی رشتہ په کلی اعلام مزیدار او بهترین طریقې سره وکي یاد ساتئ محترم کلچا بکور کی پیریان وی یا جنات وی یا نور صاحب روی نو د الله الصمد دا وظیفه کوي نو غیبت به اسم نشي ویلې دغه رنګ کو سو کو تابع کول غواړي چې رزر پلان کې سړی تابع کو مو چې د ازما خبر اومني یا کو چرته په دفتر کې دا سي حل کوي چې هغه تاسو سره مکمل په حکم پیوي نو کو تاسو دا وای کنه چې دوی زما تابعدار شي نو الله الصمد دا ذکر دا وظیفه شروع کړي ان شاء الله العزیز الله پاک به تابعدار کی مولانا اشرف علی تنویر رحمت الله علیه خپل شاګردانو ته الله الصمد وظیفه دا ورکوله چسونه شاګردان به وسونه مریدان به هغه ته د الله الصمد دا ذکر او دا وظیفه ورکړل کو چا به حاجات کو چا مشکلات کو چا د رښتې مسله وا نو دا وظیفه محترمه بالکل بزرگان دین علما کرام دا ازمایل ده باقی منګ با ازمایو منګ په دی باندې مکمل یقین سره دا وظیفه وکړو مکمل یقین سره توجه سره دا وظیفه وکړو ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ استاد ټول حاجات دا پوره کړي امام شاه ولی الله رحمه الله بخل سمره چې مریدان او سمره چې عقیدت مندو هغه د محترمو د الله الصمد د وظیفه ذکر دای وزار کو مطلب دا چې وظیفه ډیره زیاته بهترینه او اعلی ده کوشش وکړو چې موږ د الله الصمد د وظیفه او دا ذکر دا په انداز کې محترمو دا وکړو الله الصمد یاد ساتئ محترم کو چا ډیر زیات حاجتونه وي نو روزانه د مازیګر د مازن بعد 50 پیری الله الصمد وي الله الصمد کله چا د رزق مسله وي نو دل پکار چې سار مهم نه سلسل پیری الله الصمد دا دی وي ور سره د محترم سل پیری یا رزاق وي ان شاء الله الله پاک ول کاروبار امر کی الله پاک دوی ل رزق ډیر زیات به انتها ور کی کوڅوک د مهم د مانځن بعد الله الصمد یوصل او یو پیر کی 101 پیر کی ان شاء الله العزیز الله پاک بولا بهترین خوراک ور کی الله پاک بولا ډیر زیات پیسې ور کی سمر مال او دولت چې پکاري دا بولا محترم الله پاک ور کی یاد ساتئ محترم چې دا نوم د الله پاک دی الله الصمد الله به پروا دی نو کو تاسو سره وظیفه کوي نو به تاسو باندې اثر وی تاسو د حل کولم بالکل به پروا شي او چاته به حاجت نوي دون پیسې الله پاک تعالی درکې تبل چاله پیسې ورکي وظیفه ډیره زیات اعلی ده ډیره زیات بهترینه ده کوشش وکړئ محترمو چې په خپل مو کې د غرنګ مرګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې مولانا اشرف علی تنویر رحمت الله علیه په دې وظیفه باندې تجربه کړې د غرنګ امام شاه ولی الله رحمه الله به کړې دي نو مطلب دا چې هغه تجربه کړې دي موږ به کو د عمل په نیت باندې مکمل یقین سره ذهان سره توجه سره نو د سمر مقاصد زمونږ وی دا الله پاک پوره کی الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله